فرمایي چې خلق السماوات والارض، اوس په توحید باندې دلایل پیدا کړل هغه اسمانونه او ځمکه بالحق په حکمت سره، بالحق حق سره یعنی په حکمت سره پیدا کړی، خاص مقصد لپاره پیدا کړی دی. تعالی لوی دی عما یشرکون، دا هغه څه چې دوی شریک جوړوي. خلق الانسان، پیدا کړو هغه انسان من نطفه د منینا فاذا هو خصیم، پس ناګهانه شو دی جګړمار مبین ښکارا. انسان دومره کمزور دی چې کله دې په خپل تخلیق باندې غور او فکر وکړي او خپل حقیقت مخې ته کېږي، نو چرې هم دی په دنیا کې غرور. الله تبارک وتعالی د دې مضمون نو فرمایل چې د کم عذاب او کم امر مطالبه چې دا کفار کوي، دا سیده چې ګویا دی دا عذاب راغی دومره نږدې ده. الله تبارک وتعالی پاک دی د هغه شرک نه چې کوم دوی ورسره شریک مقرروي. او بل جواب د مشرکینو دا وشو چې الله تبارک وتعالی د دې په خوښه باندې فرشتي نه رالېږي، بلکې د خپل د منشا مطابق او په چا باندې چې وغواړي وحي نازلوي، دې دپاره چې د هغه نه سوا بل څوک معبود نشته دی. اوس په دغه توحید باندې عقلي دلایل ذکر کوي الله تبارک وتعالی. درې قسمه دلایل ذکر کوي. لومبي دا چې د انسان تخلیق، لومبي دا چې د اسمانونو او د ځمکې د کائنات د نظام او په دې باندې غور او د فکر کولو دعوت دی چې په دې کائنات کې کچري لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا. سوره انبیاء کې الله تعالی شان فرمایي که په دې کائنات کې د الله نه سوا بل څوک معبود وي نو خامخا په دې کې فساد به وي. که د الله نه سوا د الله جل شانه نه سوا نور متعدد خدایان وي نو خامخا په دې کې فساد. زرګونه کال د کائنات د نظام لکونه کال تیر شو تر اوسه پورې په دې کائنات کې د دې په ذره ذره کې چې خلاص فساد نه راغلی. د یو الله نه سوا بل څوک معبود نشته دی. او الله رب العالمین د ځمکه د اسمان د یو خاص مقصد لپاره په حکمت سره دا پیدا کړی دی او د هر هغه څیز نه پاک دی چې کوم ورسره دوی شریکان مقرروي. لومبي دلیل دا دی عقلي دلیل. او دویم د انسان د وجود په خپله باندې د الله رب العالمین د توحید یو ډېر جوړ او مضبوط دلیل دی. یو لویه کارخانه قدرت دی د انسان دا شپږ فوټه بدن، په دې کې چې کوم د انسان نظام رؤیت دی، د انسان قوت سماعت دی، قوت بصارت دی، او حواس خمسه ده، نظام انهضام دی، نظام قلب دی. او دغه شان کې د انسان د بدن یو ویښته د الله رب العالمین د توحید ډېر لوی دلیل دی. الله رب کائنات فرمایي چې وفي انفسکم افلا تبصرون، زه ستاسو په دې وجود کې دننه موجود یم، د الله د توحید دلایل ستاسو په دې وجود کې دننه موجود دي، تاسو ته ښکاري نه. نو د انسان د بدن یو ویښته، یو عضو، یو اندام د الله رب العالمین د توحید دلایل دی. او دغه شان کې په دې کائنات کې چې څومره مخلوقات دي، هر یو مخلوق، هر یو د پاڼې د اونې یو پاڼه د الله جل شانه د توحید دلایل دي. دویم دلیل د انسان وجود الله جل شانه ذکر کوي چې په خپل وجود باندې غور او فکر وکړه څنګه یو حقیر او داسې ناپسندیده ترین حقیر نطفینا د منینا د اوبونه تما داسې خپل انسان پیدا کړ او داسې اوبو چې قابل نفرت دي او داسې اوبو چې د بدن نه خارج شي په تا باندې غسل فرض شي، داسې اوبو چې د ستا په بدن باندې ولګي چې نفرت کې، په کپړه باندې ولګي چې نفرت کې وینځل فرض وي، داسې یو حقیر اوبو من ماء مهین. الله تبارک وتعالی په سوره مرسلات کې فرمایي من ماء مهین، یو حقیر اوبو نه چې ما تاسو پیدا کړی. نو داسې اوبو نه ما اشرف المخلوقات خپل انسان پیدا کړی. نو فورا بیا ته لګیا شوې د الله تبارک وتعالی د ذات مبارک جګړمار دننه جوړ شو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، د الله جل شانه لپاره مثالونه بیانوي. دا انسان چې الله تعالی د کائنات دوباره څنګه پیدا کړي، انسان چې خوري ایریشي دوباره څنګه د اړو کې راځوندې کوي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما د لپاره الله تبارک وتعالی په سوره یاسین اخر کې فرمایي چې ما د لپاره مثالونه بیانوي، خپل تخلیق هېري چې کوم ذات قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. زما محبوب پیغمبر وته وایي هغه ذات چې کوم ذات په لومبي ځل پیدا کړي هغه دوباره تاسو راځوندې کوي. نو لومبي ځل چې د حقیق وبونه چې تاسو پیدا کړی نو دوباره تاسو په هغه اډوکو کې هغه اډوکې راغونډول او هغه کې ساچول الله تبارک وتعالى مشکل نه دی. نو دویم دلیل چې د انسان د وجود الله جل شانه ذکر کوي چې په خپل وجود باندې غور او فکر وکړه. ته انسان ما ته نطفه نه پیدا کړی اوس لګیای ما سره بحث کوي، زما متعلق دلایل ورکړي. او دریم دلیل الله تبارک وتعالى عقلي دلیل دا ذکر کوي چې الله رب العالمین تاسو لپاره دا ساروي، دا غړي بيزي او دا نور ساروي چې د مخلوقات پیدا کړی دي لپاره چې کوم تاسو دا غوي د سرمنو نه د یخنۍ سازو سامان جوړوي، خیمې جوړوي، نو شیزونه برابروي ځانته، او بعض دا غینه د غوخي دا غینه خوراک کوي. او دغه شانتي په دې سارو کې اوس هم او نزول قرآن په وخت کې هم په عربو کې د ګډو بيزو ډېر زیات رواج او زموږ استاد په علم کې چې کوم خلکو ساتلي وي هغه احساس وي چې کله دا غړي بيزي چې کله رويستل شي سحر کور نه مالک روباس ډېر په خاموشي سره او ډېر په عاجزي سره د ټول رواني وګي سار وخت او مالک چې ته ګوري نو خوشالي او چې کله مازیګر دا اوسريږي او خو مړګړه باندې رواني او ټوپونه وهي منډي وهي رواني چې مالک ورته بیا ګوري نو بیا ور خوشاله شي. دا الله تبارک وتعالى فرمایي چې د دې نظام دا چلولو والا
او تاسو د پاره د خوشحالي اسباب برابرول دا څوک دی دا یو د الله جل شانه ذات دی سحر چې تاسو دا ساروي د غټي بيزي روباسي کوم تاسو د پاره خوشحالي ده او ماخام چې واپس صحیح سلامت او په ډکو ګډو باندې واپس کور ته راځي او ټوپونه وهي یقینا چې تا چا د ساتلي هغه احساس وي هغه د محسوس کړی وي الله تبارک وتعالى کیفیت ذکر کوي